دلته د روډونو لږ تکلیف دی خلکو ته، د روډونو مسله ده، د لارې تکلیف دی ورته. او دویم دا ده چې د حکومت ترجیح او دغه دې طرف ته نشته توجه. که بالفرض که حکومت مهرباني وکړي او دې طرف ته توجه ورکړي نو یقینا وکړه خلک به بیا کالام او مدین او سوات دې طرفونو ته نه ځي. زمونږ د علاقه چې دا ټول چې کوم دی نو د هر لحاظ څخه ښایسته ده او خوبصورته ده. بل دا چې خلک یې ښه ایماندار دي، تکړه خلک دي. بل دا چې موږ له خدای پاک د شهي بینشي یا مسکینې یا خوا او شاته درې چې دي دا زمونږ د تفریح دپاره یو د سیل ځای دی او په دې کې داسې ښایسته غرونه دي او داسې ښایسته هواګانې دي. هغه د جون جولای میاشت او زما یخني وشوه. سید صاحب دا خو یو سرکاري رسټ هاوس دی او دوی کې د هر چا حق دی او که میلمانه راځي خو صرف دوی ته اطلاع ورکولي چې یاره زما څه میلمانه دي او دا زمونږ د ټي ایم اے صاحب په اختیار کې دی. نو که څوک زمونږ د کلي د چا څوک میلمانه راځي نو زه بذات خود حاضر یم، زه به ورسره ډایرکټ رابطه کوم، ما سره رابطه کوي انشاءالله موږ به له رسټ هاوس بک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې په شاهي رسټ هاوس کې موجود یم. کوم چې د موبایل په سترګه باندې تاسو ګورئ دا ماشاءالله ډېر ښایسته او زبردسته یو پکنیک سپاټ دی او پر امن علاقه ده. دلته شینکي ته وګورو، دلته که د غرونو ښکلاګانو ته وګورو او دلته که بارانونو ته وګورو، که دلته منګه د واورې په وخت کې واورې ته وګورو نو یو دلفریبه نظاره وي. ښایسته او زبردسته پکنیک سپاټ دی او دلته ډېر ښه زبردسته سهولتونه دي د سیلګرو دپاره. د علاقه ډېره ښایسته او پر امن علاقه ده، ډېره ښایسته علاقه ده. کمراټ او مدین او بحرین ته ځو نو دا علاقه هم د هغې نه کمه نه ده. سوات کې ډېرې ښایسته زبردسته ځایونه دي. دا تاسو ګورئ په دې وخت کې دا شاهي رسټ هاوس په نوم باندې چې کوم یادېږي نو د دې علاقې خلک هم ډېر زبردسته خلک دی، مهمان نوازه خلک دی. تاسو له میلمستیا هم درکوي، تاسو له د رهایش لپاره هم سهولتونه نه درکوي، د وی خبرې څه تکلیف نشته. حکومت له پکار ده چې د دې ځای په روډونو باندې کار وکړي، د خلکو ته ښایسته زبردسته روډونه جوړ کړي، د خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړي. او څه وی د دې شاهي رسټ هاوس په حواله سره سیداور بای تاسو موږ خو راغلي وو دلته په چکر باندې د کلي ټول مشران راغلي دي خو د دې ځای د په ښایست باندې او د دې علاقې په امن احوال باندې څه وی او د حکومت نه څه مطالبه کوي؟ رجب موږ خو د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې په داسې وخت کې د خپلې علاقې د خوبصورتۍ او نظاره د خپل قوم ته پیش کړي. خو چونکې د افسوس به دا ووایو په دې خبره باندې چې یو خو دلته د روډونو لږ تکلیف دی د خلکو ته، د روډونو مسله ده، د لارې تکلیف دی ورته. او دویم دا ده چې د حکومت ترجیح او دغه دې طرف ته نشته توجه. که بالفرض که حکومت مهرباني وکړي او دې طرف ته توجه ورکړي نو یقینا وکړه خلک به بیا کالام او مدین او سوات دې طرفونو ته نه ځي. ځکه چې موږ په جندول کې الحمدلله ډېر خوبصورته یو وادي ده او دا داسې یو علاقه ده چې بارډر سره نږدې هم ده او دې طرف ته د څلورو لارو برول او دیر او جندولو دا ټول علاقه د هغوی د منځ دی دا ځای. نو چونکې که بالفرض که دلته د حکومت توجه دې طرف ته راشي یو خو به د روزګار هم ډېر مواقع پیدا شي، خلک به په روزګار هم شي. بل دا چې دا د ټولې ضلع ته ډېره نږدې ده، د سوات نه او د مرین او د بل ځای نه. دا مقصد دا ځای ښایسته هم دی، نږدې هم دی. نو د خلکو ډېر زیات ځکه چې دا خلک ډېر په مشکلاتو او پریشانو کې ګیر دی. نو که چېرته د خپل علاقې ته حکومت توجه ورکړي نو انشاءالله دې کې به د حکومت هم فایده وي، د عوامو به هم فایده وي او دا خلک به هم په روزګار شي او دا ښایست په یو په دو شي. ستا مطلب دا چې ټوریزم چې کوم دی هغه سپورټ کړي. بالکل دې خلکو له چې کوم بنیادي ضرورتونه دي یا هسپتال شو، ډسپنسري شو، سکولونه شو، روډونه شو، د هغې سره سره کوم دی هوټلې شوې، دا پروموټ کول پکار دي ډېر زیات کم چې د دې حوصله افزایي وشي او دې حوصله افزایي وشي. یو خو به د کلي علاقه باندې روزګار هم ډېر زیات شي، بل به د سیلګرو توجه هم دې طرف ته راشي. د امن امان په حواله سره څه وی؟ امن څنګه دی؟ امن او امان الحمدلله دلته خو امن او امان ډېر ښه برابر دی، هېڅ قسم نه داسې څه خبره نشته. او خو بهرحال
کمې زیاتې خدا خو فرض دی کی صحیح ده خو چې د حکومت توجه راشي نور به ما امن او امان دلته را پیدا صحیح شي ده. او خلک څنګه دي د خلکو رویه څنګه ده؟ خلک صحیح. دلته الحمدلله ډېر مهمان نواز خلک دي ها. او ښه خلک دي د دې ځای دا یقینا چې د هر دغه ښه خلک نه وي نو دلته به نه راتلی صحیح ده خو دا خلک ښه خلک دي خوشحالېږي ورته او ډېر ښه د پرسکون ځای دی نو د حکومت نه زه دا پر زور مطالبه کوم چې تاسو ډېر ځایونو ته توجه ورکوئ کومراټ یو بل ځای ته چونکې تاسو دا علاقې ته تاسو یو ټور وکړئ او یو سروې وکړئ د ځای نو که د دې مستحقو نو تاسو بیا راځي بیا راځي بیا او پارکونه هم دلته شته د وړو ماشومانو لپاره سہولتونه هم شته سہولتونه هم شته او خلک هم مقصد یې خلک دی او ډېر زیات د سړي خوشحالي پکې محسوسېږي نو زه د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوم چې دا انشاءالله او بلکې سیاسي خلکو هم دا مطالبه کوم چې په دې خپل علاقې ته توجه ورکړي نو انشاءالله العزیز دا خلک به نور هم خوشحاله شي او دا به چې کوم دی نو کامیابی دی طرف صحیح ده صحیح ده ټیک شو جزاکم الله خیر اکرام الحق چودھری صاحب زموږ سره موجود دی اکرام صاحب هرکلی درته وایو تاسو پلاهي تنظیم مشران ټول دلته راغلي سئ خو دا راته وایي د دې کلي علاقې په خوبصورتۍ باندې او په امن باندې څه خبره کې او د حکومت نه څه مطالبه کې ستا ډېره مهرباني ستا مشکور یم چې تا په اهم مسله باندې زموږ نه تپوس وکړو خوشحاله که زمونږ د علاقه چې دا ټول چې کوم دی نو د هر لحاظ څخه ښایسته ده او خوبصورته ده بل دا چې خلک یې ښه ایماندار دي تکړه خلک دی بل دا چې موږ له خدای پاک د شهي بینشۍ یا مسکینې یا خوا او شاته درې چې دي دا زمونږ د تفریح دپاره یو د سیل ځای دی او په دې کې داسې ښایسته غرونه دي او داسې ښایسته هواګانې دي هغه د جون جولای میاشته او زما یخني وشوه صحیح ده یعنې زما په شهي کې یخني وشوه مقصد دا دی چې دونه ښایسته ماحول دی او د ماحول خبره داسې ده چې یو خو دا ځای پاک هم دی د اوبو هم څه کمې نشته هر څه برابر خو یوه خبره ده چې سړک یې ډېر خراب دی د دې شهي د دې شهي دا روډ چې دی نو دا پکار ده چې دا جوړ شي دلته چې کوم دی نو ښه مزیدار دا ډسپنسري دی چې دا دلته یو هسپتال وي دلته ښه ښایسته سکولونه وي دلته چې کوم دی نو دې پارک ته دپاره داسې بندوبست وي چې دا خلک د امن امان مسلم د امن امان خو دی د خیره سته خو چې د دې د سکیورټي مسلم برابر وي او دې ته هېڅ شي کمی نه وي نو ګوره موږ به ولې کالام ته تللی موږ به بحرین ته تللی موږ به بل ځای کې تللی موږ به بل علاقې ته تللی زموږ دې جندول له چې خدای پاک کوم حسن ورکړی دی بیا زموږ دې غرونو له ورکړی دی نو دا ډېر زبردست دی پاتې شو د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې حکومت چې کوم دی نو په هر لحاظ څخه د هغې څخه خزانه ده او دا د هغې پر جوړیږي چې کوم ځای کې د سیل او د تفریح او د صحت لپاره او کوم ځایونه دي هسې هم داسې ټینشن دی ماحول دې حد ته رسېدلی دی چې خراب دی نو د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې کوم هغه دغه چې ستاسو کمپاونډونه دي په دې سړک یې ولګوئ په ټیوبیل یې ولګوئ او د دې خلکو چې کوم دی نو د خدمت لپاره د روزګار لپاره یې څه بندوبست وکړئ په دې غرونو کې چې کوم جنګلات دي د دې تحفظ وکړئ د خلکو چې کوم مشکلات دي دا ورته اسان شي نو دغه دپاره ډېر ضرورت دی او دا پارکونو دپاره دا زنګوګانې ولګوئ دلته د خیر دپاره دلته چې کوم دی نو چېرته ماشومان راځي یا زنانه راځي نو په دې ریسټ هاوس کې نورې کمرې پکار دي چې پکار دی په دې باندې ولګي او دلته جوړې شي سهولیات دغه نو خلک به تعاون هم وسه کوي او چودھري صاحب دلته په دې خوا شا کې پارکونه هم شته دی که څوک ماشومان د ځان سره راولي یا زنانه راولي نو ډېر زبردسته د پردې ماحول خو تا یو خبره وکړه چې یاره زما یخني وشوه په دې وخت کې دا اوس جون جولای ده که نه په جولای کې په پنجاب کې خراړې سوځي او زموږ په علاقو باندې هم دغه شان پوزیشن دی خو تا د یخنۍ خبره وکړه بله که تا د اوبه چې کلي دا اوبه د اوبو ته سړی لاس نشي نیوی 2 منټو ته نشي او 2 منټو ته سړی لاس نشي نیوی داسې ده که نه ډېر زبردست نو د دې نظارو نه مزې پورته کول پکار دي داسې ده ډېره مهرباني صحیح شو خوشحاله چیرمن اکرام الحق صاحب زموږ سره موجود دی چیرمن صاحب دا هم زموږ د پلاهي تنظیم اهم غړی دی او یو دانه ترې رابېلېږي د هغې سره به خبرې کوو خو بهرحال زموږ نور مشران هلته ناست دي خو دا راته ووایه چې یو خو ستا شکریا ادا کوو چې دلته د ریسټ هاوس والا سره تاسو رابطه وکړه او هغې موږ ته د ریسټ هاوس راکړو آیا دا سهولتونه نورو خلکو دپاره هم شته کم میلمانه چې راځي او که نه صرف زموږ دپاره مختص دي بسم الله الرحمن الرحیم سید صاحب دا خو یو سرکاري ریسټ هاوس دی او دوی کې د هر چا حق دی او که میلمانه راځي خو صرف دوی ته اطلاع ورکولي چې یاره زما څه میلمانه دي او دا زموږ د ټي ایم اے په اختیار کې دی نو که څوک زموږ د کلي د چا څوک میلمانه راځي نو زه به ذات خود حاضر یم زه به ورسره ډایرکټ رابطه کوم
ما سره رابطه کوي ان شاء الله موږ بوله رست هاوس بک د عمله چې کومه ده کنه د دې روایت د ټولو خلکو سره دغه شان مشفقان او همدردانه ده کنه صرف تاسو سره دی د حکومت وخت د خلکو سره دی کله ټولو عام خلکو سره دا خو ډېر اخلاقی خلک دي د علي والا او ډېر ښه دغه کوي ولکه دیو تم دا د نوکران دي د برنه وته بیا اډر وشي کنه چیرې دا ملمانه در روان دي نو د هغې بیا ډېر خیال او دغه ساتي اوس که هم داسې سړی راځي نو هغې ته نه رست هاوس کولا وایي نه داسې انتظامات ځکه چې دلته خو ډېر خلک راځي نو چې کوم ټي ایم اے صاحب اے سی صاحب یا څوک داسې تحصیل ناظم یو چیرمین هغه رینګ وکړي چې یاره زموږ مېلمانه درځي نو د هغوی څه بیا ډېر په ښه دغه باندې او د هر چا څه په ښه اخلاق باندې میلاویږي مطمئنه یې که نه لکه داسې مطمئن یې ښه ډېک شو جي نو بس دغه خبرې تاسو واورېدې د چند مشرانو او زمونږ مقصد هم دا دی چې په دې علاقه باندې امن شته سکون شته دی خوشحالۍ نشته سیندرین هم پکې دي لکه د یوې خبرې هم چې کم نه څه کمی بې شی پکې نشته خو د حکومت نه موږ دغه مطالبه کوو چې د خلکو د بنیادي سهولتونه ورکړي او دا علاقه مخکې پروموټ کړي نو د دغه په وجه باندې به د کلي علاقې په خلکو کې د خوشحالۍ یو لهر راشي او د دې ځای چې کوم غربت دی نو هغه به انشاءالله چې هغه به په خوشحالۍ باندې بدل شي نو دا ډېره ښایسته زبردست علاقه ده یو ځل تاسو لازمي طور راشئ چکر ولګئ که مزه یې درنه کړه خپلې پیسې واپس والئ صحیح شي د الله په امان